کتونکو ایمل ولی خان هغه کور ته راغلی فضل جان چې کوم به تختولی شو 15 لکه روپۍ غوښتل کېدې د هغې دپاره د چاندو دپاره کوشش شوی د هغې دپاره چې د تورنزو اے پي سي چې کوم دی مسلسل اجلاسونه کړو په هغې کې یو وفد چې کوم دی هلته کېتلی دی او وړومبني ټویټ چې کوم دی هغه ایمل ولی خان ورکړو بیا ایمل ولی خان چې کوم دی مسلسل په رابطو کې پرون نابل پرون چې ما کومه ویډیو کړې وه او زه د اسد شمشیر په ځای کې چې کوم دی د ایمل ولی خان سره زما لیده کاتو شو نو ما ورته همدغه وویل چې رابطې نور هم تیزه کې بیا مې شکیل خان ته مو وویل چې جي خلک ګیلهمن دي دا رابطې نور هم تیزه کې په هغه ټیم باندې چې کوم دی د بلاول بټو سره د دوی رابطه وشوله د سند حکومت سره هلته کې شاهي سید چې کوم دی مسلسل په رابطه کې و د دې ګوي چې کوم دی هغه وفد خو هم کوي دې سره سره آفتاب احمد خان شیرپوخ هم په دې کې خپل کوشش خاصې هرڅه کړي خو د سند حکومت چې کوم دی هغه ایمل ولی خان سره باقاعده رابطه وکړله او نن چې کوم دی دا تاسو وینئ چې د هغوی رشته دار چې کوم دی هغه ځای ته راغلی دی هغه مور چې کومه د هغه ذهني ډېره متاثره شوې ده او باقاعده خبرې وکړو دې نه پس به چې کوم دی نو د دې ځای نه وپځي او هغه کس به راولي نو یقینا نن په تورنزو کې په 400 کې په پښتونخوا کې دا ډېره غټه خوشحالي ده د ایمل خان او دغه مشرانو په وجه باندې او موږ دغه هم ویلو چې دغه مشرانو نه زموږ ګیلې هم دي او توقعات هم دي او نن هغه چې کوم دی توقعاتو باندې پوره رسېد ایمل خان لږ تفصیل را سره په دې را سره خبرو کې ډېره مهرباني مشکور یم ستاسو د ټولو مشکور یم په دې موقع د خپل رب حقیقت ته چې عزت ورکولو والا هغه رب دی او زمونږ د تعلقاتو نه دا زمونږ هېڅ نه دي دا زمونږ د مشرانو تعلقات دي نن 3-4 ورځې مخکې ما په دې خبره ډېر مخکې بیان کړو خو د نن نه تقریبا 2 ورځې کېږي 3 ورځې کېږي چې زه خپل صدر صاحب اپروچ کړم او دی بلکې زه راغلی وم دلته تورنزو کې زما پروګرام و او د هغې کې ماته وویل په هغه ورځ تاسو هم وی د هغې کې ماته وویل چې د دې دپاره پوره کوشش وکړه ما هم په هغې ماښام الله دې قدر وکړي خو څوک په هر نظر ګوري خو زه به ډېر قدر کوم ځکه چې پښتون دی پښتون د ژبې تش نه لکه مثال د کردار ما په هغې ماښام زرداري صاحب سره رابطه وکړه زرداري صاحب په دوبۍ کې و ما هغه ته وویل چې بھائی زما د علاقې مسله ده او چې زه تا سره رابطه ونه کړم زه به چا سره کوم او دا داسې وګڼه چې زما خپله مسله ده او هغوی ما نه 3 ورځې ټایم وغوښته ما صدر صاحب ته هم په هغې ماسخوتن ټلیفون وکړو شکیل خان ته ما ټلیفون وکړو چې شکیل خان دعا به کوو د الله نه هغوی ما نه 3 ورځې ټایم وغوښته چې وي انشاءالله 3 ورځو کې دننه به موږ دا الګ بازیاب کوو ته موږ له 3 ورځې ټایم راکړه هغې نه پس زما په خیال د عمرزو دوره زما زه نه یم خبر چې د څه پر ورځ وه الیکشن دی زما خو د جمعې پر ورځ وه نن د اتوار ورځ دی نن زه دولتپوره کې ګرځېدم چې ما سره د هغې ځای ډي پي او صاحب رابطه وکړه الله دې قدر وکړي زموږ د منځ کې هم رابطې دا 2-3 ورځې زموږ رابطې وې خو نن مازدیګر ما سره ډي پي او صاحب رابطه وکړه چې الحمدلله ستاسو هغه کشر موږ ښه ټیک ټاک واپس بازیاب کو او اوس چې څه حکم چې هغه موږ وکړو نو ما ورته وویل چې ما ته لږ دونه صبر وکړې زه کور ته ورځم زه دا خوشخبري چونکې دلته ماتم و دلته غم و زه دا خوشخبري اول دی کور ته وړم خوشخبري دې ته رسوم انشاءالله بیا به کور والا چې څوک خوښوي هغوی به لاړ شي ولته نه به ماشوم راولي دلته رالمه دې سره ما مولانا صاحب سره ما د هغې افسر رابطه وکړه هغوی چې څه خبرې کړي د مولانا صاحب او د هغې شوي دي زه خو ډډې ته هم تاسو په شان ما نه دي اورېدلی خو انشاءالله د ټولو پښتنو دې مبارک شي او چې په خپلو اعتمادي په خپلو مشرانو کشرانو اعتمادي نو الحمدلله زمونږ د پارټۍ تعلقات خو دي خو زمونږ ذاتي تعلقات الحمدلله ټول پاکستان کې شته په پښتنو چې سخت راځي دي د ما یادوي انشاءالله ما ټول عمر کوشش کړی دی دې نه مخکې هم دغې مخکې ورځو کې د ما په میډیا هم دا نه دي راوستی تش یو کراچۍ کې په یو اخبار راغلی دي د وردګې یو 15 ماشومان اغوا شوي وو سره د موټر هغه موږ بازیاب کړي دي واپس هم راوستي دي د ځوانانو ته هم وایو چې لږ خیال دې کوي د دنیا ګڼ خپان هر ځای کې شته لږ ځان دې ساتي مهرباني ایمل خان د خلک ګیلې هم کوي یو ګیلې د خپلو نه کېږي زموږ هلته یو وفد هم تللی دی ورسره چې کوم دی نورو خلکو هم په دې کې کوششونه کړي دي په دې موقع د چا شکریه ادا کوئ څه وایي چا چې هم پکې ایماني کار کړی دی خاص د الله د رضا دپاره د هغې شکریه ادا کوم
او کو نه چا د ځان دپاره کار کړي نو د هغې څه نه ویم. زه دې وخت کې د ټولو زکو لګیا یم. زه دې وخت کې دا یقین وساتئ چې عمل چونکې دې وخت کې ذات له عمل نه دی، زمونږ کو ذاتي هم دی. دې وخت کې موږ یو اتحاد یو. زه دې وخت کې د جی یو آی، د عوامي نیشنل پارټۍ، د قومي وطن پارټۍ، د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز پارټۍ نماینده ما سره هغې ټولو دونه پښتو کړې ده چې ټول ورکرې ما پسې ودرولې ده. زه د هغې ټولو نماینده یم او کو زه یا بل یو کار کوو نو دا د دې ټولو کریډټ دی. نور کو چا پکې کوشش کړي د هغې مشکور یو. صحیح. شکریہ ادا کوم جی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ د ترور زوی کېږي او مونږ په ډېر زیات خفه وو، ځکه ډېر زیات غریبانان وو او مونږ د هر هغه چا شکریه ادا کړو چې چا دې کې منډه والې ده. خو مونږ ته پته وه چې دا سیوا د ایمل خان دی، نه بل څوک نشي کولی. د دې وجې نه مونږ په اے پي سي په اجلاس کې زور په دې خبره باندې راوړو چې نور چا پسې نه ځو، بس دوی سره رابطه کوو او الحمدلله د هغې هغه ثمره نن دا یې راووته چې دوی سره رابطه زمونږ وشوه او دوی هغه زمونږ هغه هلک بازیاب کړ بغیر د څه دغه نه. مونږ خو دا بس د هغه نه تمه قطعي وه. مونږ خو یې دی به یا به مونږ ته کېدای شي مړه مونږ ته میلو نه شي، خو بس مونږ د دوی ډېر زیات شکریه ادا کوو او دوی سره به چې کوم دی نو زمونږ دعاګانې به ورسره وي. انشاءالله په دې الیکشن کې به ورسره مونږ ښه برابر مرسته کوو او ښه برابر دغه به کوو انشاءالله او کوشش به کوو چې دوی له مونږ شکریه دپاره هلته ځای ته هم لاړ شو. صحیح. شکیل خان په دې موقع به څه وایې جي ستاسو هم یو بوج و هر سړي به نه کتابه ساتله ګیلې به کولې. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره د خوشحالۍ خبره ده. لاول خو د ایمل خان به شکریه ادا کړو. څنګه چې دا واقعه وشوه نو ټول مخکې دلته تورمزو چې کوم اے پی سی دوی میټینګ وکړو نو مونږ هغه وخت کې خپل تپې صدر صاحب ته خالد خان زمونږ صدر دی دوی ته مونږ د وویل چې ته پکې ښه برپور شرکت وکړه او چې بیا نو چې مونږ د مشرانو په نوټس کې راولو. بیا دوی ویل چې کار روان دی څومره. دغه دوران کې ایمل خان په خپل ټویټ هم کړو چې یاره دا کس ته زر ته زره بازیاب شي. بیا موږ سره چې کله زموږ د تپې صدر صاحب دغه وکړو رابطه وکړه چې یاره دې کې اوس لږ د ایمل خان زیات زور پکار دی نو بیا موږ ایمل خان ته هغه ورځ باندې زموږ د جمعې په ورځ اوډیګرام کې زموږ پروګرام و د شپې هغې کې باقاعده دوی هغه خپل تقریر کې د ایمل خان نه ډیمانډ وکړو او بیا ایمل خان ورته خپل خبرو کې چې ایمل خان کله راغی خبر الله نو ایمل خان ورته وی چې ان شاء الله خدای به کوي خو زه به پکې پوره خپل کوشش کوم. بیا زمونږ د عمرزو نه خوره جرګه وشوه او 20 یا 25 منټه پس ماته ایمل خان فون وکړو چې زما رابطه وشوه او ان شاء الله هغوی موږ له 3-4 ورځو کې به ان شاء الله موږ دا کس بازیاب کو. او ما په هغه وخت بیا د خپل صدر صاحب ته فون وکړو او د ایمل خان میسج مې ورله ورکړو. شکر الحمدلله چې موږ دلته نن په خوشحالۍ باندې دلته ناستو او دغه هلک بازیاب شو. دې کې زه د خپل د جمعیت درونو د قومي وطن پارټۍ درونو هم دلته چې کم لوکل امرګري دوی هم پکې ډېر ستړي کړي دي هلې ځلې کړي دي نو اوس دی خدای دوی چې زمونږ دا وفد لاړ شي او خدای دی په خیر بوزي او دغه ټول دی خدای په خیر راولي نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. صحیح. صدر صاحب ستا ګیله په ځای و رنګ یې روړه که نه ګوره خو دغه ګیله دې نه وکړې یا دغه خبرې نه شوې نو ایمل خان به نور ممنوع تیزېده چې څومره تیز شو دونه ان پن کې کار وشو کې توقع نه څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم پریس ملګرو ته. زه د خپل قاید ایمل ولی خان او شکیل بشیر خان عمرزی دواړو شکر ګزار یم. څنګه چې تاسو ته پته لګي زما او د هغوی خو ډېره په پریس باندې او په سوشل میډیا یو مقابله مو شوه خو حقیقت دا چې زه خو دا وایم چې چا څه کړي دي الله دې ورسره خو کي. خو لکه د نن نه یوه نیمه میاشت مخکې ان پي تورنګزی که تاسو ته پته وي زموږ په حجره کې اجلاس وشو د ملګري میډیا راغلي اواز یې اوچت کړ بیا اے پي سي ته هغه مسله لاړه او بیا شکیل بشیر عمرزی هم په دې کې یو کردار ادا کړ زه او د هلک رورو او د دوی د ترور زوی بل یو زبیر امیر صاحب موږ ورلو قلعه ته دوی پکې کردار ادا کړ. بیا زموږ مشر ته شکیل بشیر خان عمرزی ایمل خان ته ووی هغوی پکې خپل کردار ادا کړ. خو چونکې د نن نه یو څو ورځې مخکې په تورنګزو کې جلسه وه او د تورنګزو خلکو ماته ووی چې ته د خپل قاید نه یو مطالبه وکړه
هغه مطالبه ته نور سم مکوه هغه ته دا وکړه چې زموږ د تورنګزو بچی چې کم یو دی هغه هلته اغوا شوی دی هلته کې دی د دې د بازیابۍ مطالبه وکړه نو په سوونو خلکو په موجودګۍ کې ما د خپل قاید نه مطالبه وکړه او هغه هم دغې زرګونو خلکو په مخ کې ماته وویل چې انشاءالله خالده په 2 ورځو کې به کار کیږي خو ته خیر د یو هفته ځان سره وساته نو الله وکړه او انشاءالله ماته دا امید او مخ خپل قاید ماته وویل چې زموږ کار وشو او د دې تم ګواهي او ستا دلبر نیوز هم گواه دی چې زما قاید برازي د ای بی سی ارسوي خو د هغې نه مخکې ستا په ریکارډ پرته د دلبر نیوز او تورنګزو په ګروپ چې ما زما قاید برازي او تورنګزو خلکو ته به خوشخبری یو اعلان کړ. عبدالرحمن حاجي صاحب جمعیت علماء اسلام یو ډېر تکړه سینیر رهنما د پی سی مشر دی دې حاجي صاحب څه وایي په دې موقع باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما خو د پی سی د اړخ نه چې کوم دغه نو ما زه مشتاق په خبرو کې چې تا ما ته دغه وکړو نو زه به یو 2 خبرې به وکړم. زه خو د ټول نه وړاندې د ایمل خان یقیني خبره دا ده چې زمونږ بله چې کوم پی سی اجلاس شو او هغې کې ته وې نو هغې کې مونږ هم دا خبره کړې وه چې مونږ به ایمل خان سره په دې کې ملاویږو او مونږ به ورسره دا خبره کوو. نو د هغې نه وړاندې چې مونږ وکړو نو زما خیر بیا به پاټۍ او دوی سره خبره کړې ده. مونږ د ایمل خان په فضل جان پر خلاصېدو کې مونږ د ډېره زیاته مننه او شکریه ادا کوو چې د مونږ ته دا تورنګزو ته بسم الله الرحمن الرحیم. حاجي صاحب خبرې وکړې مشر هم راغلی ایمل خان هم خبرې وکړې ډېر د خوشحالۍ موقع ده او بالکل د دې کوشش چې کوم دی دا انتهایي غټ کوشش او مونږ دا ویلي مو چې چونکې سین ګورنمنټ سره یا پیپل پارټۍ سره چې کوم دی دې نه ښه تعلق چا کېدی نه شي کنه دې کې زمونږ قائد آفتاب احمد خان شیرپوم تا ته پته را چې هلې ځلې کړې وې آی جي سره پکې رابطه کړې وه اډفیټ یې پکې کړو سند حکومت سره خبرې کړې وې خو چونکې د دوی تعلقات او هغوی سره چې کوم دی ډېر قریبي دي نو موږ هم په ای پی سی کې موږ ټولو دا مطالبه هغه پی سی کې ته پخپله موجود وي چې موږ دا ووایو چې یاره ایمل ولي خان چې کوم دی نو که رابطه وکړه انشاءالله دا بازیاب کېږي او موږ انتهایي مشکور یو د ایمل خان او دا احسان بیا موږ بالکل تورنزوال ټول عمر کې هېر نه کړو چې موږ سره چې کوم دی نو هغه ښه پښتو کړه او په هغه د دې پښتو په وجه باندې چې کوم دی زموږ دا سړی بازیاب شو او زه انتهایي شکرګزار یم او مشکور یم او ستا هم ډېره شکریا ادا کوم چې علب خان ورته پکې انتهایي کوششونه په دې کې وکړو او د لومبۍ ورځې نه راوال تر اوس ټیمه پورې پکې ته لګیا ستا هم ډېر انتهایي مشکور یم. ډیره زیاته مننه کتونکو یو خو چاته مختورون نشو مونږ به د شروع نه وي چې ایمل خان پکې لګیا دی ډیرو خلکو به وي یاره دا خبرې تاسې ګپ کې ته د ایمل خان نو کتونکو چې یو سړی په حقیقت کې لګیو نن هغه چې کوم دی واضحه شو د هغه ځای ډي پي او سره مشرانو سره خبرې وکړې او هغه مشر چې کوم دی هغه هم ورسره خبرې وکړې دې نه پس په وپد روانېږي او هلته کې چې کوم وپد دی د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو خو ګیله چې کومه دې وخت کې د صوبایي حکومت نه خط درجې کوو یقینا چې په دې دغه کې د سره څه د ټس نه مس نشو که نه دوی نه موږ نور څه غواړو دا نه د ځان تپوس کولی شي نه د قام تپوس کولی شي او خپل غورې خپل وي دا یاد ساتئ خپل وي نو موږ د یو وارې بیا چې کوم دی د ایمل خان د تورنزو د خلکو طرف نه د خاندان د طرف نه شکریه ادا کوو مننه